رعد یا د فرشتي نوم دی او یا د فرشتي هغه आवाज دی لکه چې ګړز موږ اسمان کې اورو په بارانونو کې یا دغه فرشتہ هغه ته وی رعد او یا دغه هغه आवाज چې دی هغه ته ویل کېږي رعد. دا سورت چې دی نو دا مکی سورت دی او قبل الهجرت نازل شوی دی. نو مضامین ثلاثه کې ډېر په تفصیل سره بیان شوی دي: توحید، رسالت او بعث بعد الموت. او داغه د اثبات لپاره دلایل عقلیه دي اول په کثیر تعداد دي او بیا دلایل نقلیه دي. د تیرو پیغمبرانو او داغه د امتونو او د قومونو داغه واقعات دي چې چا دغه عقاید حقا نه دي منلي نو داغه انجام کار دا نتیجه راوته ده. د دې سورۃ الرعد نمخ کې چې کوم سورۃ یوسف انتها ته ورسېد نو سورۃ یوسف انتها کې هم د قران پاک تذکرہ ده: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. او د دې آغاز کې دا چې تلک آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق. مالتم حقانیت د کتاب دی او دلتم حقانیت د کتاب دی. باول کې کوم حروف راغلي دي حروف مقطعات نو متقدمین چې الله تعالی عالم دې په مراد کول دي حروف باندې او بعد چې کوم تعویلات راغلي دي لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی کې دي چې دې کې رمزي الف انا او لام الله او میم اعلم او را ارى. الف لام میم را انا الله اعلم وارى. ذا الله پاک چې ذا عالم يم ټول کائنات باندې او ذا وینم دې ټول کائنات لرا تاسو ټول زما د نظر وړاندې ښه. تلک آیات الكتاب او دا قرآن شریف دا کتاب چې دی نو دا تاسو دغه عقیده درکې چې الله تعالی په هر شی عالم دی، انحصار علم په ذات الهی کې. او بیا الله رب العالمین چې دی هغه سمیع دی او هغه بصیر دی. تاسو یو حرکت داغه د نظر مبارک نه هغه پناه نه دی. نو اول حقانیت د قرآن شریف دی: الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق. او هغه کتاب چې را نازل کړی شوی دی نو دې کې اثبات د رسالت شو. انزل اليك چې را نازل کړی شوی دی په طرف ستا باندې د جانب د پروردگار ستانه نو دا حق دی. والذي انزل دا مبتدا ده او الحق دا ول خبر دی. لیکن اکثر د خلقونه ایمان نه راوړي په دې باندې لا یؤمنون یعنی عنادا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله رب العالمین خو هغه ذات دی دا د الله تعالی د وحدانیت دلایل دي. الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې پورته کړي دي د اسمانونو لرا بغیر د ستنونه. عمد جمع د عماد ده. الله تعالی تاسو یو ورکوټه غونډه لنډر جوړوي او لوی درز درودم جوړ کړی ښه او بیا دې پیلرونه شو درولې او بیا کله هغه پیلر خراب شو او بیا کله وی دوباره لنډر چوخه صحیح نه راغلی او کله بیا پلیستر یې کوي. والله ما دون اسمانونه ودرولې دي او ستن ورته نشته، پیلر ورته نشته. بغیر عمد ترونها چې ویني تاسو هغه لرا دا ترونها ضمیر یا خراجه دې د سماوات ته نو بیا معنا دا ده چې تاسو ویني دغه اسمانونو لرا او دا بره ګورئ چې هغه ته پیلر نشته، ستن ورته نشته او نور څه ګوډیا کوي ودانه دا ودرولې او یا دا ترونها ضمیر دی عمد تراجه دی. بغیر عمد ترونها بغیر دستنونا چې ویني تاسو دغه ستنو لرا. نسنه علما وایي چې ستن شتا خو تاسو یې نه پټ استدی دی لا په محققین قول لا چې نه ستن شتا نه بغیر ستنونا الله رب العالمین د اسمان ودرولې دی. ثم استوى على العرش او بیا برابر شه الله رب العالمین په عرش باندې استواء یلیق بشانه. وسخر معنا ذلل او تابع کړی الله رب العالمین تاسو لپاره انور او سپومې لرا هر یو د دوینا کل یعنی کل من الشمس والقمر اگر روان دي دا غنیټي معلومه ده پارا یدبر الامر. الله تعالی منتظم د ټول امر د کائنات دی دا ټول حکم داغه چلیږي او بیانی الله رب العالمین هغه آیتونه خپل خای کی چې تاسو هغه ملاقات د پروردگار تاسو باندې توقنون یقین او کوي پاغي باندې بعض بعد الموت. وهو الذي مد الارض دا ټول دلایل دي، دلایل عقلیه. الله تعالی مشرکین مکه او د جهان
کفار ته دا دعوت فکر ورکوي تاسو خپل آس پاس ته وګورئ تاسو د خپل ځان ته وګورئ تاسو د الله تعالی د کائنات ته وګورئ د الله تعالی خدای به معلوم یا به د بوتانو عبادت نه کوئ وهو الذي مد الارض او الله رب العالمین هو غزاد ته چې هغه غوړولې د اسمکه لرا مد معنا بسطه او ګرځولې د الله رب العالمین په دې اسمکه کې رواسیا یعنی جبالا ثوابتا مضبوط غرونه دا د سکر غر الله تعالی ودا مې تو درولې ده ښا چې تاسو ته خدای قدر لهم نشيخه نو دې نه ما د خدای نه معلومه وي او کوه همالیا او هغه کوستانی سلسله الله تعالی دې کم ځای نه روانه کوم او کم ځای ته رسیدلی ښا او الله رب العالمین پیدا کړی دی هغه نهرونو اولو لرا او د هر قسم می وجات نه ګرځولې دی الله رب العالمین په دې اسمکه کې زوجین اثنین جوړا دوا څنګه جوړا دوا یا خدا سي په دې ټولو بوټو کې او په دې ټولو می وجاتو کې دا خوب دی دا تروش دی او دا چې کوم دی خوب دی دا تریخ دی دا لوی دی دا وړو کې دی نو په مختلفو طریقو سره او یاد ده چې زوجین نه هم دقه زوجین جوړه لکه نر او ښځه دغه چې بده ډیرو میوو کې چې دې په قلم نه لګولې نو هغه میوه نه کیږي چې کله به بیا قلم ولګي نو دا داسې شي لکه واده چې وشي نو بیا هغه میوه ورګي بیا بچي ورګي نو الله تعالی دا زما د خدای د دین نه معلومه وي چې بده کجورو کې نر او ماده او بدی کې چې کوم څه نه خوږي او سنه پیکا یغشل الليل النهار او را باندې او را پټي الله رب العالمین پښې سره ورځ لرا او دا غږی بیا ورځ سره شپې لرا یو نظام د کائنات روان دی ان فی ذلک لآیات فتحقیق سره بدی مذکور بیان کې خامخا دلائل دی علی وحدانیته تعالی قد بار ده قوم يتفکرون چې فکرمن قوم کا او جو سړی فکر نه کی بس خوري او اس کی یاکلون کما تاکل الانعام الله وی دادا سے خوري او اس کی لگا د چار پایانو بشان نو بیا اغه د عبرت ناخلی او فی الارض قطع متجاورات دا نور دلائل دي دا قطع متجاورات مبتدا مؤخر او فی الارض خبر مقدم دي او پس مکه کی قطع متجاورات دا سیم ټوکړي دي چې هغه د یو بل سره پیوست دي متجاورات جار گاون دیوبل گاونډي دي ښا الله تعالی تعالی د خپل اسمه یو ګورې ټول اسمه یو بل سره لګیدل دي خني زین دي او چې کله د فصل وخراشي هغه یو خپل یو کی او بل خپل نه کوي او یو چې کوم دین هغه میوه کی او بل میوه نه کوي حالانکه او به یو ابو هوا یو زمیدار او کاشکار یو او سره یو او نتیجه مختلفه الله ودا چا وکړه لک د خپل عقل راو کنه او د دې نه ما د خدای معلومه کوي وفي الارض قطع متجاورات او په دې ځمکه کې هغه ټوکړي دي چې هغه نږدې دي یو بل سره پیوستي او دا د باغونه دي د انګورو او دا رنګ فصلونه دي او کجوري دي سنوان و غیر سنوان چې هغه د یو بل سره متعدد دي د یو بیخنا سنوان دي ته وي چې یو تخمي خدای نه چې کم دینو هغه دوه ډډان هغه ته نه راوځي نو د یو تخم نه هغه دوه راوځي او کله دا هغه یو تخم نه صرف یو ډډ نه ولاړ دی بل سره ملګری نشته دی یو ته سنوان وي او دی بل ته دا کوم چې جوړ دي او دی بل د غیر سنوان وي سنوان و غیر سنوان چې هغه مختلف دي یعنی متعدد دي او دا رنګ کله متعدد ندي نو دا فرق پکې چا واچو چې دې تخم نه چې کم تیغ راوځي او کم ونه هغه به صرف یو ډډوالي او د دینه براوځي او داغه بدو ډډانی ښه دا فرق پکې څو کراولي یسقا بماء واحد چې هغه خړوب کولې کېږي په یو قسم او بو سره ونفضل بعضها على بعض في الاكل او موږ غوړواله ورکو بعض دا غیر په نور بعض باندې في الاكل یعنی في الثمر باغ میوجاتو کې چرته خواګه او چرته ترخه په تحقیق سره بدی مذکور بیان کې خامخا دلائل قدرت د الله رب العالمین لپاره د هغه قوم چې هغه عقل مند وي وان تعجب فعجب قولهم اوس پیغمبر علیه السلام چې وکړه دوی د خپل رسالت او د الله وحدانیت پیش کړ او دومره مضبوط دلائل
او دی په باغی کې بیا چې کوم انکار کوي نو پیغمبر علیه السلام باندې نه تعجب کو چې ګوره دومره دلایل نه مني عجیب ده نو الله تعالی فرمایي یو دا خو عجیب نه ده د باس بعد الموت بارکه د دوی خبر لا نور عجیب ده دغه کسو ګردوی دوباره ژوند کېږي او بیا به پاسه نو دی فورن یو وډو کې راواخلي او دا د پیغمبر علیه السلام مخې ته ورېږي ښا بمن يحيي العظام وهي رميم دا وډو کې چې ریزه شو خاورې شو دا د شپلار باندې کې الله دې هغه نم تعجب دي وان تعجب فعجب قولهم او کچره ته تعجب کوي یا پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی او یا هر مخاطب ته کلام دغه کفارونه بس ناشنا او عجیب دی وینا د دوی چې آیا په دغه وخت کې کله شو مونږه خاورې نو آیا شو به مونږه پاغه نوې پیدایش کې بیا به نوې پیدا کیږي په دغه کسان چې دا هغه دي چې دې کفر کړل دی پاغه پروردگار خپل باندې او اولئک الاغلال فی اعناقهم او دغه کسان هغه دي چې توقونه به پاغه سټونو د دوی کې الله وی پته وتاو لګي نو خو تعجبونه کوي او خنداګانې کوي او بیا به سټ ته کوم دې تو او خط کړي لاسونو ته چولې شي او گرفتار به واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه پیغمبر علیہ السلام ورته سمشه عذاب براشي دی به شاب فورن راواله پتا تلوار باندې واړي دا کفار ستانه بالسيئات هغه عذاب لرا قبل الحسنه مخکې چې کوم دی نعمتنا دی باندې الله رب العالمین موقع باندې چې کوم دی هغه موقع ولور کوي او دی وینا لا نعمت دی نه راغله لا راحت دی نه راغله خو ته عذاب یاد شابه ولا غرا ولا امطر علينا حجاره من السماء وقد خلت من قبلهم المسولات معنا عقوبات سزاګانی الله تعالی به عبرت ناخلی په تحقیق سره تیر شوی دی خلق معنا مزد تیر شوی دی وړاندې د دوی نه هغه عقوبتونه او سزاګانی الله عادیان او سمودیان داغي واقعات په تاریخ کې وګورئ او په تحقیق سره پروردگار ساته د خامخا خاوند مغفرت دې لپاره د خلقو علی ظلمهم یعنی مع ظلمهم خلق ظلم کی زیاده کی خو بیا الله تعالی راجعون شي بس الله تعالی او معافی کوي وان ربک لشدید العقاب ويقول الذين كفروا او وایها کسان چې کافرانو او مشرکان دي چې ولې نرانا دي په پیغمبر علیه السلام باندې یو معجزه د جانب د پروردگار دنا آیه مقترحه الله تعالی فرمایي معجزې د پیغمبر په اختیار کې نه دي دا خدای الله رب العالمین په اختیار کې دي انما انت منذر ولكل قوم هاد فتاقیق سره خبره ده د بلنه ده چې ته يرون کې پیغمبر علیه السلام ساکار خو صرف انذار دي معجزې را وصل دا د الله اختیار دی او یوازې ته منذر نه ولكل قوم هاد او د هر یو قوم د لپاره یو هادي او هدایت کوونکی دی چې هغه د نبی دی هر قوم ته الله تعالی یو منذر او یو هادي را لېږل لہذا اخیری امت ته او اخیری قوم ته تر قیامت پورې تو منذر او چې کوم دنو نذیر ګرځولې الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد دام دلائل دي الله رب العالمین فرمایي کہ تاسو زما خدای او زما قدرتونه نه پیژنئ نو تاسو خپل چې کوم دی د زنانو نه چې کوم تاسو پیدایش کیږي د خپل میندونه نو تاسو داغه د نظام ته وګورئ د مور په خېټه کې څه دي اچا ته پته نشته الګ دی جنې دا نیک بخت دی بدبخت دی مالدار دی غریب دی دا صرف یو الله ته پته راغله او بیا دا چې دغه رحم یو شی کمی د مور خېټه یې زیاتې یو ماشوم دی دو دی درې دی ضرور دی چا ته پته او یا چې کوم نه د هغه نور د ماهواري کم ترتیب دی او الله رب العالمین فرمایي چې دا ټول زما د علم لاندې دی او تاسو چې کوم مخلوقات بده کې عاجز دي نو هغه الله چې هغه په هر څه باندې عالم دی او خبير او بصیر دی هغه چې کوم نه صرف او صرف د عبادت مستحق دی ندام د الله قدرتونه دي او عموم د علم د باری تعالی ذکر کوي الله رب العالمین عالم دی او پیجنې هغه شی چې پورته کوي هغه لره هر یو زنانا دې چې خپل خېټه کې کوم شی پورته کړی دی دا د الله په علم کې دی وما تغيض الارحام غاد ويغيض فمانا د کمیدو سره او هغه چې کمی هغه لره رحمونه د میندو او هغه چې سیوا کوي هغه لره یا اولاد مراد دي چې یو دې کدو دی لګ دې ډېر دي
تام الخلقت ته که غیر تام الخلقت ته زیان بکیږي الله وی دا چاته پته نه دا صرف یو الله رب العالمین ته علم دی او معصوم د مور په خېټه کې څومره وي عام طور پر نه لس میاشتې به وي خو آیا کمیږي زیاتیږي نو چې کمیږي نو شپږو میاشتو پورې هم کېدی شي او چې زیاتیږي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي 2 کالو پورې هم سیوا کیږي امام شافعي رحمه الله وی 4 کالو پورې هم سیوا کیږي امام مالک رحمه الله 15 کلونو ته هم رسیږي نو دا کمې زیاتې دا تاسو په دې باندې عاجز نه دا د الله رب العالمین کو خزانو کې دي وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار او هر یو شی چې د بنز الله رب العالمین باندې په یو اندازې سره ده دغه اندازې ته وی تقدیر چې دا یو شی بدونه ای عمر بدونه ای رزق بدونه او عالم دی الله رب العالمین په هغه پټو خبرو باندې او په هغه ښکارو باندې او هغه ډیر عظیم الشان ذات دی المتعال او هغه عالی دی او اوچت دی د ټول مخلوقاتنا عالی شان دی دا عقیده ولرئ سواء منکم من اسر القول او دا عقیده ولرئ که زه په زور علی بیایم نو دا ټول خبرې زما الله او لخوا او که زه پټې پټې خبرې کوم پس پس کوم ښه نو دا څنګه دا خو صرف د خلقو نه پټې کړې دي او دا الله نه خو ګور نه شم پټولې بلکې د زړه غرازونه پاغه باندې الله رب العالمین هغه خبردار دی دا عموم د علم د باری تعالی دی سواء منکم من اسر القول برابر دی پتا سو کې هر هغه سو دا من اسر القول مبتدا مؤخر دا سواء دا چې کوم نه هغه خبر مقدم دی برابر دی پتا سو کې هر هغه سو چې هغه په پټه باندې وای یو خبره لره او هر هغه سو چې هغه په ښکارا باندې وای یو خبره لره الله یې ما ته یو شان دی انسانانو ته یو شان دی ښا یو نه پټه کړه او هغه بل او تخکارا ده او الله تقول یو شان دی ومن هو مستخف بالليل او هر هغه سو چې هغه پټه پشپګه وصارب بالنهار صارب یعنی ذاهب او دې روان دي په هغه ورځ کې یو سړی د ورځې پرانا کې روان دي نو ما او تا خدا وینو چې د شپې په تیار کې روان دي نو بیا هم او تا ته پته ونه لګي بیا سار وایره داسې معلومي کې لکه بیګا چې څوک راغلی ښه ځکه څو قرائن نو وی داسې معلومي الله ما ته هغه پټ چې روان دي هغه ما ته معلوم دي او چې هغه د ورځې پرانا کې روان دي دا عموم د علم د باری تعالی شو له معقبات من بين يديه او عموم د تصرف د الله رب العالمین دا ټول کائنات داغه د قدرت او د اختیار لاندې دي الله وی دا هما فرشتي را لېږلي دي او تاسو حفاظتونه کوي که هغه فرشتي نه وي نو بیا د انسانان د هغه جناتونه او د هغه چې کوم دي آفاتونه دا غینه به حفاظت ګرانو دا حفاظت هم الله رب العالمین کړی دی له معقبات من بين يديه ومن خلفه او دغه انسان د پاره دا له ضمیر هغه من تراجه دی سواء منکم من اسر القول دا من هغه مخلوق او هغه انسان د لپاره چې کوم دی هغه فرشتي دي معقبات فرشتو ته معقبات ځکه وي چې تعاقب د یو بل نفس راتل او دا فرشتي هم د یو بل نفس راځي د شپې چې چا ډیوټي دا غلاړي شي د ورځې والا راشي یا ورځې والا لاړ شي د شپې والا ورپسې راشي نو دا غي لګاتار ډیوټي لګېدلې ده يتعاقبون بالليل والنهار هغه یو بل پسې راځي د شپې او د ورځې نو در لپاره چې کوم دی هغه فرشتي دي چې کومه په حفاظت باندې مامور دي مخکې ددنا او دارنګي رسو ددنا يحفظونه من امر الله او حفاظت کوي د انسان او د مخلوق من امر الله په حکم الهي سره او تر الله حکم شوی چې د انسانانو حفاظت کوي نو بساغي کوي په تحقیق سره الله رب العالمین چې ده نه بدلی هغه حالت چې هغه په یو قوم باندې وي تر دې پورې چې بدل کی دوی هغه حالت چې کوم په نفسونو د دوی باندې وي الله تعالی چا باندې نعمت راولي نو اخلي دینا او چې کله دوی ناشکری وکي نو بس الله تعالی د خپل نعمت واخلي واذا اراد الله بقوم سوءا او باغ وقت چې کله اراده وکي الله رب العالمین دی او قوم مبارک دی او عذاب او د تکلیف نو نشته سوق واپس کوونکې د الله رب العالمین دغه حکم د پاره چې د الله تعالی غ اراده واپس کی او نشته د دوی د پاره ما سوا د الله رب العالمین نه میوال سوق دوست والن والی دوست هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا او الله رب العالمین خو غزاد دی چې هغه خیتا ستا غبرخنا لرا
کله د اسمان پړقیږي او دا چمک پاغي کې وشي نو خوفا وطمعا یعنی خائفین وطامعین په دې حال کې چې تاسو یریدون کې دا غینا او تملرون کې پاغي کې څه مطلب چې پړق وشي نو کله دا انسان و یریږي ها خدا نه خاصه تندر راونه وردی جل غلې ونشي او بل طرف ته تمیر امید ده الله به خیر کی الله باران کی ان شاء الله او دازمه کې بابادی کی ندا سو کی دا الله پاک کی وینشئ السحاب الثقال او را پورته کی الله رب العالمین حق درنو وریذلرا دالو له غټان وریذ دا سو کرا اوچت کی او سو کرا پیدا کی ويسبح الرعد بحمده او تسبيح وایه رعد فرشتہ سره د حمد الله رب العالمین نو یاد رعد دا چې کوم د فرشتي نوم دی چې کوم په دې وریاض او په دغه چې کوم نه باندې مامور ده او یا سن حضرات مفسرین وی ويسبح الرعد یعنی ويسبح سامع الرعد مضاف کې مقدر دی تسبیح وای هغه اوریدون کې د غړز چې کله اسمان کې غړز وشي نو دا څوک چې دا ووري او د مؤمن مسلمان دی نو دې ضروري سبحان الله او کله وی اعوذ بالله پناه غواړي د الله رب العالمین نه استغفر الله د خپل ګناهونو معافي غواړي دا ټول تسبیحات دي والملائکه من خیفته او تسبیح وای هغه ملائک او فرشته د وجه د یری د الله رب العالمین نه اغیم د الله نه یریږي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء اور علی کی الله رب العالمین حق تندرون لنا صواعق جمع د صاعقه تندر تو ویلږي مداخله چې تندر ترې وته نو الله تعالی وی دې تاسو کې دا چاره واستې نه فيصيب بها ورسي الله رب العالمین دغه تندرون هغه چاته چې وغواړي الله رب العالمین حقیقتا او حال دا دې چې دوی جګړې کوي په بار د الله رب العالمین کې کم کافر بدمعاش چې هغه د الله وحدانیت نه مني او د الله تعالی په قدرتونو کې شک شوبې کوي نو الله رب العالمین هغه پسې ورولېږي نو هغه پتن در باندې سوړ ککړ شي لکه ډېر واقعات هغه داسې شوي دي وهم دا مطلب نه چې هر ځای کې تندر را پریوزي نو هغه سړی په هغه سړی باندې را پریوزي چې وهم یجادلون فی الله نه کله کله داسې وي او کله داسې وي چې هغه تندرونه په نور حکمتونو باندې الله رب العالمین هغه را نازل قرآن نازلون کې څوک دی الله رب العالمین وهو شدید المحال او الله رب العالمین چې ډېر سخت سزا ورکوونکی دی محال معنا عقوبت الله تعالی سخت عقوبت او سخت سزا ورکوونکی دی له دعوة الحق ودا ټول اختیار او تصرفات د الله دي خود دې باوجود بعض قمقلان اغید غیر الله نغواړي چې کله د مشکلات پیش شي او کله اغید چې کوم تکلیفونه راشي نو د الله رب العالمین نه علاوه اغه خپل ضروريات او حاجات هغه د نورو یا د معبودان باطلونه یا د دربارونو او یا چې کوم د قبرونو نه داغه تم او داغه امید لري الله تعالی وی چرته سوالم نه پیدا کیږي مسلمان عقیده بدایي ښه چې دا څومره زما مشکلات او ضروريات دي نو د دې حل کونکي مشکل کوشا هغه صرف او صرف یو الله رب العالمین دی الله دې مثال دا څه دی دا څوک چې غیر الله ته اوازونه کوي چې زما مدد شه او زما چې کوم دنو هغه امداد وکړه الله وی لکه وسړی د کوی په غاړه باندې ناشته اوس په کار خدای چې دې د خپل عقل نکار واخلي او الله تعالی کوم نعمتونه را لېګلې دي بو قدا رسیدا خپل طاقت ته هغه استعمال کی او ځان له اوبر او باسي او بس بیا بسم الله وتوي وی فيها او پروژه کنه نو الله تعالی وی بعض قمقلان داسې دي د کوی په غاړه ناشته او غوبوت आवाजونه کوي چې راشه کنه لکه مهرباني وکړه بوقور بدنه ورخته کوي او رسي ور بدنه ورخته کوي او غینه مطالبه کی جراشه نو وما هو ببالغ الله تعالی ځان مړکا او بس خپلې لنه راځي ها دنیا دار الاسباب ده الله تعالی اسباب پیدا کړی دا به استعمالای دق شان د غیر الله نه چې څوک تم لري چې دې به زما دا مشکل حل کی زما دا مسله به حل کی او زما دا مشکلات چې کوم نه هغه ازاله وو کی الله تعالی چرته سوال نه پیدا کیږي نو الله تعالی چې کلم مدد غواړي او امداد طلب کوي نو هغه صرف دیو الله نه کوي اذا استعنت فاستعن بالله اياك نعبد واياك نستعين یا الله مدد جسو کو یا علی مدد ندا الله تعالی فرمای والذین يدعون من دونه دا ټول من دونه کی دي ها
چې دو الله رب العالمین نما سیوا هغه بل چاته د مدد مطالبه کی او یو بغیر د دې بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وې ما کشته په ګرداب کې راګیرا شوی دا او اے معین الدین چشتی رحمه الله چې هغه یو بزرګ ولی الله تیر شوی دی زموږ د سلسله عالی چشتی په بزرګانو کې دی او محترم شخصیت دی او داغه په لاس باندې 90 लाख سکان الله تعالی مسلمانانو کړي دومره دعوت ال الله کړي دی ښا 90 लाख سکان په هندستان کې ځانن د اسلام او د مدرسو د دیوبند او د مرکز نظام الدین داغه د فضاګان دي نو دا هغه بزرګانو داغه مهنتونه دي او دعاګان دي ښا نو دا هټیک تا چې داغه سره په محبت کو داغه بچ کم دینو نوم په احترام باندې اخلو او داغه سره اصل محبت دا داغه په غلار باندې بوزو هغه ته کمالار مونږ ته هوده لیدا او کته وای چې نه را مدد شئ معین الدین ششتی الله پرې دی او داغه نه مدد غواړي والله تعالی والذین يدعون من دونه چرته والله خبر منظور نه کیخه له دعوت الحق خاص د الله رب العالمین لپاره د هغه بلنه په حق سره کڅوک بلای چاته دعوت ورکوي او چاته را مدد شوای نیو الله تبارک ګور له تقدیم د خبر په مبتلا باندې دا تقدیم ما حقه تاخير مفید د پاره د حصر او اختصاص دی خاص د الله د پاره د دعوت الحق را مدد شبه صرف یو الله توي والذین يدعون من دونه او هغه کسان چې هغه بلنه کی ما سوا د الله رب العالمین نه د بل غیر الله نو هغه خبره منظور نه کی د دوی د پاره په هیڅ چیز باندې چرته بل درخواست هغه سین نه کیخه الا کباسط کفیه الى الماء الله دې مثال داسې دی لکه په شان دي داغه لکه په شان دي دغه سړی چې غړون کې د خپل لاسونو لره په طرف د اوبو باندې هغه کم دې په کوی کې وبدي یا په تالاب کې یا په کولر کې دی او دا هدا لاسونه هغه ته وګد کړي دی چې راشه کنه هغه چرته راځي ليبلغ فاه د دې لپاره چې راو رسیږي دغه اوبو خله ددتا ليبلغ الماء چې دا اوبو د خله تراو رسیږي وما هو ببالغ او ندی دا اوبو را رسیدونکي خله ددتا قیامت براشي خدا اوبو د خله نه راځي ښا ځان لږ کوم خرق للعادت خو باغی باندې احکام نه بنا کیږي دنیا دارالاسباب دی نو هغه کې بچ کم نه هغه تر اسباب په لار باندې الله تعالی حق قانون ذکر کړی دی وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه دا بلنه د کافرانو دا دوی چې کوم معبودان باطل او لبلی او هغه ته आवाजونه کوي نه دا بلنه د کافرانو لكن الا في ضلال لكن دا په گمراهی کې دا عقیده غلطه را شرکی عقیده ده او یا سن حضرات الا في ضلال ان الا في ضياع اسه وهدايه کو ځان له اسه انرژي خرج کړه سنتیجه نه راوځي ولله يسجد من في السماوات والارض او خاص د الله رب العالمین لپاره سجده کوي او تابعداري کوي ټول هغه څوک چې هغه په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي طوعا وكرها وخوخه او پناخوخه باندې یا طوعا لکه مسلمانان او موحدین چې کوم سجده کوي هغه طوعا ده او منافقین چې کوم کوي هغه کرها ده دا هغه په اساس د بده ورته کوي نور عقیده خو د الله رب العالمین متعلق نشته او یاد ده چې یو ذوی العقول دي او یو غیر ذوی العقول دي نو دا ذوی العقول چې کوم سجده کوي نو دا طوعا او غیر ذوی العقول چې کوم سجده کوي یعنی انقیاد کوي دا ونی دي اشجار دي احجار دي دا ټول الله تعالی ته سر بسجود دي سمانا دا الله تعالی منقاد او دا الله تعالی د حکم تابعدار دي کرها وظلالهم بالغدو والآصال او سجده کوي الله رب العالمین ته غسوري ددوي ظلالهم الله وی دا د خپل سور او وګوره د انسان سورې سار وخت کې چې کله نور راوخیږي الله وی دې نه هغه لوی چې کوم تاشتکین نه جوړ شوی هغه مغرب پورې د سورې تلې ښه او بیا وړو کېږي او بیا دې 12 بجې کې هغه سورې هغه د خپل لاندې راشي او بیا داسې بل طرف ته وړي جنور اخوا وړي د مغرب ته نو سورې هغه مشرق طرف او بیا سورې غټيږي الله تعالی دام د حکم الهی پابند دی ښه ځکه نو څوک ساينسدانان دی چې دا سورې او په ترتیب نه ښه مشرق نه چې کله نور راوخیږي نو سورې به مشرق ته او بیا چې کله نور مغرب ته شي نو بیا به سورې مغرب ته اوس پورې چا وټل نه کړل
دا ولې دا الله د حکم پابندي دا هغه تکوینیات دي الله تعالی په تکوینیاتو کې تاسو ټول ماته سر به سجود یې نو په تشریعیاتو کې هم الله ته سر به سجود شي بیا دا الله حکم منئ او دا غي مخالفت مکوئ وظلالهم بالغدو والآصال او غسور د دې په وخت د سبا کې او په وخت د ماخامونو کې آصال جمع د اصیل او اصیل هغه ویل کېږي چې کوم دی د نور چې کله زوال وشي دا غي نه پس دا ټول اصیل شروع شو مازیګره ماخامه ټول په اصیل کې راځي قل من رب السماوات والارض دا سجده چې څوک واورو نو سجده اوریدل یا ویل هغه سجده لازمي کې بیا ورسره سجده کوي قل من رب السماوات والارض تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نور دلائل عقلیه دی په توحید باندې چې څوک دې پروردگار د اسمانونو او د زمکه او کده دینه جواب نخیږي ځکه د زمکه نه جواب خيږي خو دوی نه خيږي ها نو قل الله تو تداوایا چې بس الله رب العالمین دې هغه پروردگار دې دا نو ټول جالی دي تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې آیا پستا سنیولې دې ما سوا د الله رب العالمین نه هغه نور دوستانو لرا چې ندي مالکان هغه د خپل ځانونو د پاره نفعا یعنی جلب نفع ولا ضرا یعنی ولا دفع ضر ځان ضرر د فکولې نشي او ځان ته نفع راخلې نشي نو خاطر داغي سره دوستۍ کوي معبودان نشي ډېر قمقلیه قل هل يستوي الاعمى والبصير تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې آیا برابر دي لون او بینا مؤمن موحد دا بینا دی او کافر او مشرک دا لون دی لون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ام هل تستوي الظلمات والنور او کنا آیا برابر دي تیاری او رڼا دا برابر دي نه لا نو دا کفر چې دی دا تیاری دي خو کفریات چون کې ډیر دي نو تیاری دا ګډې د جمع سی غراوړه او ایمان چې دی بدغه یو رڼا ده ام جعلوا لله شرکاء الله تعالی فرمایي چې دا مشرکین چې دی دوی چې د غیر الله عبادت کوي نو تعجب دي چې اخر ولي کوي ځکه ګوره هغه چې کوم دی تخلیق نه دی کړی ځان نه دی پیدا کړی بل څوک نه دی پیدا کړی معبود خو هغه څوک پکار دی چې خالق وي او بیا معبود هغه پکار دی چې هغه سمیع او بصیر وي فعال لما يريد وي متصرف فی الکائنات وي دا ټول صفات خو په الله رب العالمین کې دي نو کدی معبودان باطل او یو شی جوړ کړي وي او دیم د یو شی خالق وي الله بیا هم تاسو سره عذر جوړوخه چیرې په دې باندې اشتباه رااله چې الله هم تخلیق کوي او دا معبودان باطل هم تخلیق کوي نو یاره موږ کوم یو تخدي وایو الله ودا څه خبره کوم نشته نو که تاسو باندې اخر به اشتباه ولې راغلی نه دغه چې خالق خبر څوک نه دی ما سوا د الله رب العالمین نه ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه او کنه ګرځولې دي دوی د الله رب العالمین لپاره شریکان لرا هغه شریکان چې هغه پیدایش کړي دي په شان دي پیدایش او د تخلیق د الله رب العالمین ګینه دا څه ده فتشابه الخلق عليهم نو پس ګډوډ شوه د هغه تخلیق د کائنات په دی باندې دي د اوس پته نه لګي چې کوم یو ته په خدای وایو ها دی حقیقت وایو کنه دی جعلی ته وایو دا غیر تخلیق دی دا څه خبره هم نشته قل الله خالق كل شيء تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې الله تعالی خو پیدا کوونکی د هر یو شی دی او دغه الله رب العالمین چې هغه یکتا دی القهار او هغه غالب دی په ټول کائنات باندې انزل من السماء ماء اوس الله رب العالمین یو مثال ذکر کوي چې دا عقاید حقا چې قران بیانوي او دی باغی باندې چې کوم دین هغه ایمان رانوړي الله تعالی د دې مثال دا څه دی لکه باران چې کله وشي ملاو همل کوچی چې کله باران وشي نو دا خړونه او دا ټول کندې کندري سمي وبېږي ښه اوس دوه قسمه سيزونه دي یو مقصدی سيز دی او یو غیر مقصدی غیر مقصدی دا زګونه دریاب د پاسه زګونه روان دي د خړ د پاسه وبو زګونه کړی دي خاصو خاشاک نو دا خاصو خاشاک کله یو ځای پاتې شي کله بل ځای پاتې شي دا زګونه اغم چرته په چپو کې ختم شي او یو نافع سیز دی هغه دی وبو نو دقه وبو دا د انسانیت او د مخلوق د خیر او د ښېګړې لپاره په کار راځي بیا خلق دا غینه وبو خري کوي او دا غینه وبډيري شي نو باغ او بهار او د ازمکه او دا ټول نظام پاغي باندې روان دي الله وی دقه شان روحاني باران وشو د لوح محفوظ نه الله تعالی خپل کتاب تاسو سره ولېږي او آخري کتاب قران مجید نو اوس دا دوی چې کوم کفریات کوي قران حکیم بار بار اغرت کوي
د دوی دا بدعات او رسومات او د دوی دا غلط نظریه قرآن حکیم چې کوم دی دې مثال دا دی لکه خس او خاشاک. نو الته کې خس او خاشاک په خوړونو کې یو طرف ته ارتاو شي، الله وی د دې دا کفریات او د دې دا اعتراضات او لغو بیهوده خبره دا هم ختم شي. او چې کوم مقصدی شی دی چې هغه قرآن حکیم پیش کوي چې عقیده درست کوي، عمل درست کوي او خپل اخلاق چې کوم نه هغه صحیح کوي، نو هغه قیامت پورې هغه حق دین قائم او دائم پاتې کیږي. نو الله رب العالمین یو مثال ذکر کوي، یو مثال دا ذکر کوي او یو مثال الله تعالی دویم ذکر کوي، ومما یوقدون علیه فی النار. الله تعالی دویم مثال دا دی لکه دا زرګر یا دا لوار چې دې په دې اور کې هغه خپل هنر کوي، زر جوړي، کاله جوړي او یا هغه چې کم دینو لور جوړي یا چې کم دینو تبر جوړي. ناغي کې دوه قسم سيزونه یو کوټ دي باغی کې چې کم دینو هغه بے فائدې شي دي او یو باغی کې فائدہ مند شي دي. نو دا زرګر چې سم اوټه کوي او کله دې اور ته اخوا کوي، دا لوار هم کله چې کم دې اور ته بار په یو مخ او بل مخ اړي کا، نو هغه کوټ او هغه بے فائدې چې کم باغی کې خیره میره دي هغه ته ټول اوس وظیفه ختم شي او نافع شي چې کم حقيقي اوس پنه د لور دي هغه ته جوړ شو، هغه بیا فائدہ ورکړي، کاله ته تیار شو، نو هغه بیا د زیب و زینت او هغه بیا د استعمال دا غي ضرورت جوړ شو. الله وی دقه مثال د قران پاک هم دی. قران پاک چې نازلېږي نو د دې خلکو سره په مخه مقابله دي، دی وی دان منو کله وی دان منو او دای ولي وی او دای ولي وی او کله وی خطه انساني او چې کوم دې زمون په شان دی او ته خدای پاک پیغمبر جوړ کړی، او کله وی نعوذ بالله سحر او کله وی شعر او کله وی کهانت او کله وی اساطیر الاولین. اعتراضونه کوي، الله وی دا ټولې بے فائدې خبره به ختم شي او قران به ان شاء الله زنده کتاب تر قیامت پورې روان وي. انزل من السماء ماء، را نازل کړي دی الله رب العالمین د طرف د اسمان نه هغه اوبو د باران لرا، نو پس را اوبېږي فصالت اودیه بقدرها، نو پس را اوبېږي هغه خړونه په خپل اندازه باندې چې کله باران وشي. اودیه جمع د وادي ده، او وادي دا د خړتا او د کندې ته وي، نو دا کندې کندري را اوبېږي ها په خپل اندازه باندې. نو وړي کې چې کوم کندې جوړي کې لګي وبې او چغټي جو باغې کې ډېری وبې. فاحتمل السيل زبد الرابيه، نو پس راپور تکي دغه سیلاب، سیل دا سیلاب دا کوم خور چرغه دی خورتا او دی سیلاب ته سیل وی په عربی کې، نو راپور تکي دغه خور او دغه سیلاب زبد الرابيه هغه زګ لرا زبد زګ او رابيان چې هغه باغی باندې د پورته دی رافعا او بلان دي د پاسه په زګونه او خسو خاشاک دا پټول لپاسه دی. بعد وخت هغه وباډو ښکاری نه او به سمي پټی کړی. نو الله تعالی یو مثال خدا یاد کړي او دویم ومما یوقدون علیه فی النار، او بعد د هغه سيزونه چې دوی اچي هغه لره په اور کې، څه مطلب دوی باغی باندې اور بلی او قد یوقد ایقاد و الکیږي اور بلولو تا. دا زرګران او د لواران چې دي هغه به دغه زر او په دغه اوس باندې اور بلی دې لپاره چې هغه شی ته نه جوړ شي او دا اور په ولې بلی ابتغاء حیه او متاع، د پاره د طلب کولو د یو کالی او یا د پاره د طلب کولو د یو سامان سره مثلا لور تی جوړي یا تی تبر جوړي او یا الته چې کم دینو هغه ته کالی جوړي یا ته یو لوخه جوړي. نو زبد مثله پدې کې یو خیره ده او پدې کې یو زګ ده په مثل د هغه باندې. نو ګوره دا زبد مثله دا مبتدا مؤخر ده او مما یوقدون علیه دا خبر مقدم ده. نو الله تعالی دو مثال مې ذکر کړل، یو هغه ده کې زګ ده چې کله باران وشي او یو چې کله زرګر او لوار کم کار کوي، نو دلته کې یو زګ ده او یو خیره ده. او قران پاک چې کله نازلېږي نو دلته کې هم د دوی هغه شبهات او هغه اعتراضات دي دا په منظر د خیری دي او په منظر د خصو خاشاک دي، دا به ختميږي. فام كذلك يضرب الله الحق والباطل، دقرنګ بیان الله رب العالمین حق او باطل لرا، توحید او کفر لرا، دا دغه مثال دی. فاما الزبد فيذهب جفاء، پس هر چا هغه زګ دی او هغه خیره دی نو پس لاړ شي هغه جفاء بیکاره. هغه زګ او خیره خو بکار نه راځي کنه، خو بس بیکاره دی بے فائدې. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، او هر چا هغه شی دی چې هغه نافع دی خلق ته فائدہ ورکړي نو هغه درنګ تیری او ایثاری کی پسمکه کې. كذلك يضرب الله الامثال،
دا قرنګ بیانې الله رب العالمین هغه مثالون لرا الله تعالی د توحید او د شرک د قشانتي او مثال ذکر کوي نو دا شرکیات دا ټول ختم شي دا کنن ندي نو سبب ماته اخري ان شاء الله او دا توحید چې ده نو دا به تر اخیری پورې زنده مذهب وي للذین استجابوا لربهم الحسنى اوس دوه قسم خلق دي یو هغه چې بخیری پسې ورپسې شي فزق پسې دا اهل باطل دي او بل هغه دي چې کم نافع سیز دي پاغي پسې ورپسې شي د قران حکیم د تعلیمات اتباع کی نو دا اهل حق دي نو الله تعالی د دوه مثال ذکر کوي وې د پاره د هغه خلقو چې هغه خبره منزوره کړي د پروردگار خپل دا اهل حق دي نو د دې د پاره څه شه الحسنا د دې د پاره جنت ته حسنا معنا خپل بدله ده الجزاء الحسنا هغه د جنت په شکل کې ده دلته د الحسنا مبتدا مؤخره ده او للذین احسنوا دا خبر مقدم ده والذین لم يستجيبوا له او هغه کسان چې هغه خبره نه منزوري ده الله رب العالمین د پاره توحید باندې لبیک نه ویخه هغه شان په کفر او شرک کې پاتې دي الله وی بیا به او جاړای او خو په ځای باندې به ویني توي کوي ښا هټه بدن بیا ختم شوی لو ان لهم ما في الارض جميعا کم خلک چې خبره نه منزوري دا نه منو ولډاله لو ان لهم ما في الارض کچری په تحقیق سره وی د دې د پاره ټول هغه سيزونه دولتونه او خزانه چې هغه پزمکه کې دي جميعا یعنی من الخزائن والجواهر کدا ټول لدوی شي ومثله معه او مثل داغي سره داغینا نو لفتدوا به دی بخامها په فدیه کې پیش کې دی لره الله رب العالمین ته خدای دا واخلا همغه خلاص کړه الله تعالی به اخلاص یې نشته دغه کسان چې دوی د پاره ناکار او بدترین حساب دی او ټکونه داغي جهنم دی وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى کیونکه سورۃ مکی دی نو زیات زور په توحید باندې دی ښا دغه ټول د مشرکین مکه سره مقابله ده او هغه به سخریه کوله مذاقونه به کول او غبونه به لګول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دا ټول دلایل هغه ورته ورکړي دي چې افمن يعلم انما انزل اليك آیا پس هر غسوک چې هغه پویږي او عالم دی چې په تحقیق سره را نازل کړه شوی دی په طرف ستا باندې د جانب د پروردگار ستانه هغه حق دی ان دا قران حق دی دا دین حق دی نو کم سړی چې دین ته حق وي کمن هو اعمى دا پشانت د هغه چا دی چې هغه ړوند دی کافر دی لا چرته یو شان دی نه دی یو وسمل روان دی او دا بل گمراه دی او بیلار دی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله اوس نصيحت باغه سو قبلي چې کوم د عقل خاوند دی او د عقل خاوندان سو دي وی د عقل خاوندان هغه کسان دي چې هغه پورګي هغه لوز د الله رب العالمین لرا الله لوز الست بربكم قالوا بلى او نما دي دوی هغه پوخ لوز بل لرا او دا هغه کسان دي يفعلون ما امر الله به ان يوصل چې دوی یو ځای کوي هغه شی چې حکم کړی دی الله رب العالمین باغې سره چې هغه دی یو ځای کړی شي لکه الله تعالی وی ما سره خپل تعلق جوړ کړي نو دین د الله سره تعلق جوړي الله وی د رشتہ دارانو سره تعلق جوړ کړي نو دوی هغه سره جوړي الله وی د ټول اصحاب الحقوق حقوق ور کوي نو دوی هغه حقوق هم پوره کوي نو دا يسلون والدي دا ينقضون ولا نشو ويخشون ربهم او دوی چې کوم دی یریږي دا پروردگار خپلنا او دوی یریږي دا پروردگار خپلنا او دوی یریږي دا ناکار او بدترین حسابنا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم یعنی وهم الذين او دا چې کوم دی هغه کسان دي چې دوی صبر کړي دي صبرو یعنی علی عبادت الله تعالی چې کوم مالی جانی س عبادت راځي هغه ته بس بڑے والی دي صبر کړه دې په عبادت د الله رب العالمین باندې د پاره د لټولو د هغه ذات د پروردگار د دوی د الله د ذات طالبان دي د الله د رضا طالبان دي او دی پابندی کی د مانځو او دی خرج کی د هغه مال چې روزي کړه دې موږ دوی ته په پټاو په ښکارا باندې سرا وعلانیه یعنی مسرین ومعلنین کله په ښکارا باندې ورګي چې نور خلقو ته د رغبت باعث شي او کله په پټه ورګي چې ریاکاری په ګران شي موقع ته ګوري ويدرؤون بالحسنه السيئه يدرؤون ما يدفعون الله وی نیکان هغه خلق دی ښا چې دوی دفقي بالحسنه یعنی بالکلمه الحسنه الکلمه السيئه په خوږی خبره سره هغه بد خبره لره که چاو د بد خبره وکړه نو دې د بد جواب په بد نه ورګی ښا
الله ودا زنده باد سره دی او دا ډېر ګران کار دی د بد جواب په خسر ورکول سادی بابا رحمه الله وی بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا وی د بدی بدلا بدی ورکول چا کنزل وکړو نو هغه ته کنزل کول دا ډېر آسان کار دی خو چې ته چا بد وکړو ته دا هغه سره خو کی وی که ته ځان ته سړی وې نو دا کار پتا کې جرأت او بهادری نو دا کار وکړه ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار نو دغه کسان چې دي دا دغه لپاره بشارت ته دغه اولو الالباب لپاره د دوی لپاره هغه انجام دغه کور د آخرت ته چې هغه باغونه دي د همیشوالي چې دوی به داخليږي هغه ته او یوازې دوی نه ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم او هر هغه څوک چې هغه صالح دي ومن صلح من آبائهم یعنی ومن آمن من آبائهم دغه د جنت د تلو لپاره صالح او جوګه کم سړی دی چې ایمان پکې ښه او کنا خپل ډېر ښه سړی دی خو په دې زامنو کې ایمان نشته په دې چې کم دینو ازواجو کې په دې ذریاتو کې ایمان نشته نو بیا په دې نشي داخله دی ومن صلح من آبائهم چې څوک صالح دی او ایماندار دی هغه پلارانو د دوی کې او هغه بیبيانو د دوی کې او هغه اولاد د دوی کې او داسې نعمتونه نور څه کوي والملائکه يدخلون عليهم او ملائکه او فرشتي بداخلي کې په دوی باندې په دغه جنتونو کې من کل باب د هر دروازې د جنتنا هر طرف نه د فرشتو آمد دیخه او سبوي سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مسلسل بدوی ته سلامونه پیش کیږي سلام دی پتا سو باندې په سبب د هغه عمل چې تاسو صبر کړو په دنیا کې صبرتم عن الشهوات تاسو د شهوتونو نه د خواهشاتو نه روجي بمني ولې او خپل خواهشات هم کنټرول کړی وو نو فرشته وو ته وی السلام علیکم پس ډیر خدای هغه انجام د کور د آخرت د دوی لپاره والذین ينقضون عهد الله هغه مخکې تبشیر او د تخفیف دی هغه مخکې اولو الالباب او دا کمقل او بوقوفه تقدها بل خدایونه پیجند او دا هغه چې کوم احکامونه پیجندل وی هغه کسان چې هغه ماتوي هغه لوز الله رب العالمین لرا ورستو د پخولو دا غینا او دی کټکی هغه شی چې حکم کړی دی الله رب العالمین پاغه سره ایو سلام چې هغه دی یو ذکر شي الله یې ما سره تعلق جوړ کا او دې نه جوړي دې غیر الله سره جوړي کا او الله رب العالمین ورته وی د اصحاب الحقوق حقوق ادا کا د رشتہ دارانو او د سو دې دغه سره صله رحمی نه کوي بلکې قطع رحمی کوي نو د الله حقونه پیژنې نو د الله تعالی د بندگانو نو دی کټکی هغه شی چې حکم کړی دی الله رب العالمین پاغه سره چې هغه دی یو ځای کړی شي او دوی شرارتونه او فسادونه کوي پزمکه کې نو دا کسان چې د دې لپاره اللعنت دا لریواله د رحمت الهینا په دې لعنت ته ان الابعاد عن رحمت الله او د دې لپاره هغه ناکاره کور د آخرت ته جهنم ته وځي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اوس الله رب العالمین فرمای یو سوال د فکول غواړي چې دا کافران دومره ناکار دي او سوء الدار دي او دی بچ کنده عذابونو سره مخ کیږي موږ په دنیا کې ګورو نو دغه خبيثانو سره مال دولت د ارچا نډیر دی ښا او بجازونو کې الوزي او ټول ملک کنټرول کړي دی ښا نو بظاهر خو یو ناپوهه انسان ویږي دا الله تعالی ته وخت دی ځکه الله وینا دا صرف د دنیا چې کم نه یو نه سم دی الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله رب العالمین فراخه کوي روزي دا هغه چا چې وغواړي الله رب العالمین او تنګي هغه چا لره چې وغواړي دغه الله حکمت ندي وفرحوا بالحیات الدنيا او داغینه شکوه ده او دی خوشالۍ کړي دي په دې ژوند د دنیا باندې دوی دلته مزه او چرچې کوي او حالان کې نه دی دا ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا متاع لكن دا صرف هغه سامان د فائدې دی متاع وی په عربي کې دا هغه کپڑا ده چې پاغي باندې یا تنور هغه به باندې زنانه لاول را پاک کی چې هغه ډوړې هغه په پاک ځای کې پوری کی او یا هغه طبخه به باندې پاکي ښه چې خورا یا هغه سره چې کم دی دغه رانشي هغه یو ادیب وی ما تر دې متاع بارک دې فکر مندم چې قران پاک بار بار وی دا دنیا متاع دی نو ما وی چې دا متاع څه ته وی نو هغه دا باندې طرف ته درم باندې کې اصلي جبوي نو په باندې کې چې کم دی نو هغه یو الک چې کم دی نو هغه خپل موت یا امه جاء الكلب وی دا هغه طرف نسپیر هغه او چې کم دی نو هغه فلان کې شی زمون نه او تختو او یعنی وذهب بالمتاع وفر الى الجبل
هغه متاع وتختو او غرته وتختیده نو دا ان غری هغه کپڑا ده یا د طبقی هغه لید پوه شم چې ښا دا ټول دنیا او ما فيها دا متاع ده ښا څه مقصدی شی نه ده الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه والله هغه کسان آية یعنی مقترحة یا آیت مطلوبۃ حسب معجزه ډیرې وي تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه گمراه کوي هغه چاله چې وغواړي او هدایت کوي الله تعالی هغه چاته من انا چې څوک رجوع کوي په طرف د الله رب العالمین باندې انابت الی الله وانیبوا الی ربکم اوس الله ته چې څوک رجوع کوي نو دا څوک دي الذين آمنوا دا هغه کسان دي چې هغه ایماندار طبقه ده او دی مطمئن دي غزلونه د دوی په ذکر د الله رب العالمین باندې چې دا الله قران اوري دا الله دین اوري نزله د پاغي باندې شرح صدر ملاويږي ایماندار دي او دا الله په ذکر باندې زړه مطمئن دي او خبردار په ذکر د الله رب العالمین باندې اطمینان ملاويږي هغه غزلونه د خلقو ده الذين آمنوا دا هغه کسان چې هغه ایماندار دي او اعمال صالحه کړی دي توبه لهم نو دا هغه د پاره خوش خبری ده توبه یا توبه ودا په جنت کې یو ونه ده شجره توبه یو بهترینه د برکت ونه ده نو توبه لهم الله به دوی له شجره توبه ورپیخا او یا توبه نه مراد هغه کامیابی او دارنګ چې کوم ده هغه مبارکی د مراد ده د دې لپاره کامیابی او مبارکی ده او د دې لپاره بهترین انجام ده معاب انجام كذلك ارسلناك في امه وصلی الله تعالی فرمای په رسالت او نبوت کې شکونه مکوئ دغه دا نوې سیز نه مخکې ټول امتونه تاسو لټ پلټ کوي هر یو امت ته یو نبی او پیغمبر الله تعالی را لېږل دي نو کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دیتا راغې نو دې باندې اعتراض مکوئ چې دا بشر دی او دا ولي دغه دوی عقیده دا چې بشریت او رسالت د دې په منځ کې منافات دي چې څوک بشري هغه رسول نه او چې څوک رسولي هغه بشر نه او تا خو مونږ ښکارا پسترګو وینو چې د بشر یې مونږ شان دي کارونه کوي بازار کې ګرځي وقالو ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق بازار کې ګرځي روټي خوري نو جهر کله پتا کې بشریت متيقن دي نو لہذا پتا کې نعوذ بالله رسالت نشته دغه دي عقیده دا وجه دي کې منافات دي الله وی دي کې منافات نشته بشر بوي او هغه رسول وی لکه سونه چې الله تعالی را لېګلو دا بشر هم او دا رسول هم كذلك ارسلناك في امه هم دقرن را لېګل دې مونږ تعالی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پداسي امت او پداسي وډاله کې چې په تحقیق سره وړاندې تیر شوی دي مخکې د دوی نه امم اغنور جماعتنا او نور امتنا لتتلو عليهم الذي لتتلو دا الف مکتوب دی او ملفوظ نه دی دې لپاره چې تقول ولي او تلاوت کې په دوی باندې هغه کتاب چې کوم وحي کړي موږ په طرف ستا باندې او حال دا چې دوی کفر کوي پر رحمان سره دوی الله نه مني او نه دا قوتونه او دا توحید مني نو ته فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله پاک پروردگار زما دې لا اله الا هو او خاص هغه باندې زما باور او اعتماد دې و الیه متاب یعنی و الیه متابی وبیا دنا یا تخفیفا حذف شوی او خاص په طرف دا باندې رجوع زما ده واپسی زما ده توبه او متاب یو شی دی خو توبه مصدر دی او متاب مصدر بیمی دی ولو ان قرآن سيرت به الجبال اذيب مطلوب معجزه غفته الله مطلوب معجزه نه اکدا ټول جهان ورته ډک شو خدا ختم الله على قلوبهم ولجدي د ایمان وروړي کا ناشنا معجزه کې پیش شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله رب العالمین ورته فرمایي چې ولو ان قرآن سيرت به الجبال او کچره په تحقیق سره داسې یو قران پاک چې بوت للی شي پاغي باندې غرونه څه مطلب دا کوم قران چې پتا باندې الله پاک را نازل کړی دی او د دې قران د برکته په طریقې د اعجاز سره د مکه دا ټول غرونه ختم شوخه دغه دی وکړوي کنه دا غرونه لری کا کتر الله پیغمبري نبي د ازمکه مونږ ته همواره کا نو الله وی کې چې داسې قران وو چې پاغي سره دا غرونه لاړل روان شول یوا او قطعت به الارض او یا کټ کړې شو پاغي سره ازمکه څه مطلب ته قران وای او د قران په برکت هزارو میل فاصله هغه په سکندونو کې وشي کچې دوی ته دا خبره پیښ کړه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته پیښ کړي وګڼه
شب معراج کې پیغمبر علیه السلام د شپې په لږه حصہ کې مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړم او مسجد اقصا نه اسمانونو ته لاړم او هلته نه الی ماشاء الله لاړم خو بیا مونږ نه منله او قطعت به الارض او کلم به الموتى او یا خبرې وکړې شي په هغې سره د مړو سره د قرآن په اعجاز کې دا مړي راپاسي او دا خبرې شروع کړي چې لکه دا پیغمبر حق دی وګوره ویې منئ او دا قرآن حق دی ویې منئ نو څو لما آمنو ولو شرط دی که نه هغه جزای مقدر ده که دا کارونه وشي نو لما آمنو الله بیا ایمان ته راوړي ذکر دې پزړونو باندې الله مهر لګولې دی او دا ازلی بدبخت دی بل لله الامر جميعا او یا سره حضرات وي کچره دا کارونه وشول نو لم يتركوا عنادهم دی بیا د خپل ضد نه پرې لیکل دغه عناد بقي او دغه ضد بقي چې دا څنګه او دا څنګه او دا څنګه او دا څنګه بل لله الامر جميعا بلکې دا الله رب العالمین د پاره دی دا کار یعنی دا اختیار ټول په جمع باندې کنټرول دا په لاس کې دی افلم يأس الذين آمنوا بعض مسلمانانو ودا سی وی چې هغه دا مطلوب معجزې راړي نو کې دې چې دا سرګودي ایمان راوړي الله تعالی تاسو سب پورې لا پته مې دومره معجزې راړي او دوی یې نه مني دوی به ومني افلم يأس الذين آیا پس ندینا امید شوی هغه کسان چې ایماندار مسلمانان دي د دې خبره نه چې بچره غوښتل وي الله رب العالمین مخامخا هدایت پکړو الله رب العالمین دې ټول انسانیت ته هدایت خدای الله په لاس کې دی دیو صلی الله تعالی علیه ولا یزال الذین کفروا او همیشه دي هغه کسان چې کافران دي چې رفیق بدوی ته په سبب دا خپل عمل باندې بما صنعوا دي چې کوم کردار دی مداغي د وجه نه به طرف قارعه مدار تصيب لپاره فاعل دی رفیق بدوی ته یو مصیبت قارعه معنا یو مصیبت او یو حادثه د دې وجه نه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی قارعه القارعه والقارعه دا یو لوی هنګامه ده یو لوی حادثه ده چې راځي او تحل قريبا من دارهم دې تحل کې دوه احتمال دي دا د مؤنث صيغه هم کې دي شي او دا د واحد مذکر مخاطب صيغه هم کې دي شي چې دا د واحد مذکر مخاطب صيغه نبي معنا دا ده چې او تحل قريبا من دارهم او یا بترا نازل شي اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نذي هغه کورونو او هغه کډو د دوی ته حتا یاتي وعد الله تر دې چراب شي هغه وعده د الله رب العالمین نن خدای د کفر جنډې لګولې دي او یو پیری په پیغمبر علیه السلام سره د خپل فوجونو د مجاهدین صحابه کرامو نه دوی ته چار چاپیره چې کم دینو هغه ته خیمزل شي چنانچه فتح مکی کې بیا داسې وشو پیغمبر علیه السلام سره د لزر فوجنا هغه د مکی مکرمه نه چاپیره شو او د مکی مکرمه محاصره وکړه او پیغمبر علیه السلام د یو طرف نه او خالد ابن ولید چې اسلام راوړو او د اسلام جرنیلو هغه د بل طرف نه او دواړه په مکه مکرمه باندې فوجونه ور داخل شول خالد ابن ولید چې په کمالار باندې ورغه مال ته بل ټک ټکو شو او پیغمبر علیه السلام چې په کوم طرف باندې ورغه ال بالکل جګړه ونه شو او سیدا بیت الله ته ځان ورسو او بیت الله باندې د اسلام جنډه چې کوم دنو هغه لهراو کړه او تحل قریبا یا خدا د مخاطب صيغه ده او یا دا د واحد مؤنث صيغه ده نو بیا معنا دا ده چې او تحل قریبا من دارهم مخکې خو الله تعالی وی چې دی یریږي نه دی ته یو حادثه ورسی او یا بدوی ته ونرسی او تحل قریبا من دارهم او یا برا نازل شي یو حادثه او یو مصیبت نږدې هغه کلی او هغه کور د دوی ته دغه چې یو سړي باندې حادثه راشي نو دا د بل لپاره عبرت دی الله تعالی یا خو په دوی باندې راشي او یا که په دوی رانی شي خو د دوی په خوا کې او په نورو باندې راشي دا غیر دی عبرت واخلي حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك لو تسلید پیغمبر علیہ السلام دا اذا کم مذاق او غب لګي نو دا یوازې تنا سابقو ټول پیغمبرانو پر خلق دا غونه خندنی دا کړی دي ای صبر کو تب هم صبر کوي او خامخا بتحقیق سره سورت مکی د ټول مضامین مدق دي توحید رسالت او بعث بعد الموت او داغه د پاره دلایل او خامخا بتحقیق سره استهزاء کړي شی او هغه پیغمبرانو پورې وړاندې ستانه اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
فاملیت للذین املیت من امهلت پس ما ډیل او مهلت ورکړو کافرانو ته بیا مراونی ول ثم اخذتهم فكيف كان عقاب فسرنګ هغه عذاب زما الله وی تاسو په تاریخ نه چې بیا سرنګ قوم نوح او قوم عاد هغه باندې عذابونه څنګه راغلي دغه مثال وردین افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا پس هغه ذات چې هغه نگران دی په هر یو انسان باندې بما کسبت په هغه عمل چې دی کسب کوي من الخير والشر تاسو دې الله په هر انسان باندې نگران دی کنه ما او تا باندې نگران دی چې موږ څه کار کوو الله تعالی موږ ویني ګوري او نوٹ کیږي د موږ استاد دا خبرې نو الله وی دغه الله چې دی آیا هغه او دا معبودان باطله دا یو شان دي دي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كغيره دا د نور په شان دي د دوی دا جالي معبودان چې کوم دي الله چرته یو شان دي نه دي ځکه الله تعالی مدبر دی د ټول کائنات هغه د حکم لاندې کنټرول لاندې روان دی او دا نور دا غرضان نه چم نشي شړلې ها وجعلوا لله شرکا وافسوس دی الله وی چې ګرځولې دي بیا د الله رب العالمین لپاره شریکان ولرا او معبودان باطل ولرا اوس دې په مکه نه دي نو یو تاسو نه وکړه قل سموهم تو دو فرمای پیغمبر علیہ السلام چې نمونه واخلې داغي وای کنه تاسو شریکان د خدای سره دي څوک دي کم یو دي سموهم نمونه ذکر کوي لکه تاسو بشمار چې کم دین هغه او بیا کله راتاو کوي او کله چې کم دین هغه بیا یعنی اخرى د وډونه جوړ کړي نو کله بیا اخرى حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي خپل قصه کوي یمونګ یو پیره هغه چې کم دین د وډونه د الله خدای جوړ کړل نو بیا ویرلې روګې شو نو داسې د الله خدای یو طرف وېدا مې ته نو خور خدان لا واغد او هغه ته نو خور ډوړې مې نه په حق نو بیا را سره ډېر یاره وها چې پلار ته وسو خطاب پلار وې چې ښا زما معبود ته وکړو نو پلار ته وسو نو دا ماشومان چې کله بیا غیر ناګیر واخیستل شي نو بیا مور چې کوم نو هغه ځان له سپورټ کې پیدا کیږي مې مور لاړم مور ته مې وی چې دغه شانتي غلطي قرانه شوې ده اوس دا چې امداد راځه او کبلار راته قاری کې وړي زیات نو مور راته وی چې بد غم مکه ما ته وی چې زما داسې مرمت کم چې داسې واړو چې مرمت کړي نه نو بس وی د شپې شپې هغه ټول لاس یو لږ کم نو بیا برابر کړه هغه کم طرف چې د موږ خړلې وو حاول قاضي فضل الله صاحب چې شوبه کې کار کړی وو ټول مرمت او غډین پینټ ارسه ولا برابر کړل نو بس کې سار شو نو بس هغه معبود بیا الان کما کان نو الله رب العالمین فرمایي دا تاسو چې د خدای پاک سره شریک کړی دي نو تاسو راته دا وایي چې دا څوک دي قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض او کنه تاسو خبر ورکوي الله رب العالمین ته په هغه سید باندې چې نه عالم الله تعالی باغی باندې پزماکه کې او نه پاسمانونو کې خدای ته علم نشته ګوره که د خدای شریک وي بالفرض والمحال نو اول به دا خبره چا ته معلومه الله ته عموم د علم د باری تعالی دی نو چې خدای د خپل یو شریک نه معلوم نو تاسو کوم کو ځای چې تاسو معلوم شي قرآن حکیم د توحید عقیده ډیره په مدلل انداز کې او ډیره چې کوم دین هغه په مبرهن انداز کې بیانې بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول او کنه په یو ښکارا وینا سره تاسو خبره کوي څه مطلب اسی سطحی او سرسری لګیا ہے اور شیخ سے فرمائی یہ ویسے بکتے ہیں آپ لوگ نعوذ باللہ سے بکواس کوئے ام بظاہر من القول اسی بس سرسری خبریں کوئے دلیل سرنیشتا حجت سرنیشتا باغیبان سے اطمینان سرنیشتا بل زین للذین کفروا مکرهم بلکہ خیستا کڑے شوے دے کافرانو تا مکرهم اغوینا او اغا سازش دوی اغا کم چې د اسلام او د توحید خلاف کم سازشونه کوي ناغا کفر او تخپل خیسته شوی دی او دی منع کړی شوی دی دا غلار د الله رب العالمین او هر غسوک چې گمراه کی الله رب العالمین هغه لرا فما له من هاد ويقول الذين سمعت ورسي آيات ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق
د دې لپاره عذاب دې په دې ژوند د دنیا باندې او خامخا عذاب د آخرت چې دی هغه ډېر سخت دی اشق یعنی اشد او نشته له دوی لپاره ما سوا د الله رب العالمین نه من واق سوق بچکون کې د عذاب الهینا وقایقی وقایتن مثل الجنه التي استون کې ډېر د کافرانو سره مکالمه وشوه او داغي انجام بد بیان شو اوس قران حکیم ترغیب طرف تراغه چې کوسم ایمان راوړی نو ګوره د ایمان برکات دادی ښا او د مؤمن انجام داسې دی اغلب خدای پاک جنت ورکړي او کم جنت داغه دا صفاتونه دي نو مثل الجنه یعنی صفات الجنه صفات او حالت داغه جنت چې داغه وعده کولې کیږي د متقینو پرهیزګارو سره المتقون من الشرك چې ځان د کفر او شرک نه بچ کی داغه حالت دا دی چې ویږي بلان دي دونه داغه نه نهرونه او کلها دائم او کلها معنا ثمرها میوه داغه همیشه د بار دي دلته هم غوايو الګ د فلان کیږي موسم ختم شغه اوس میوه نه ملاويږي الله وی حتی بدا شي نه او کلها دائم وظلها یعنی وظلها دائم او سورې داغه وهم همیشه د بار وي دلته هم کټ سوري تراکاګو نو بس بیا راکاګو ها الګولي وی نور شرابان دي والله تعالی انت خسوره چاله تختینا تلك عقب الذين اتقوا دغ انجام ده هغه خلق دي چې هغه متقیان دي او یریږي د کفر او د شرک نه وعقب الكافرين النار او انجام د کافرانو چې هغه اور د جهنم دي والذين اتيناهم الكتاب او هغه کسان چې ورکړل دي مونږ هغه ته کتاب لرا تورات او انجیل او سابقه کتابونه يفرحون بما انزل اليك ناغي خوشالي کوي په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړي شوی دی په طرف ستا باندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤمنو اهل الكتاب عام اهل کتاب نه چې کوم کې ایمان راوړل لکه عبد الله ابن سلام سے او نجاشی سے ناغي تورات او انجیل هم د سر تاجونه ګرځولي او بیا قران هم د سر تاجو ګرځاو يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضا او بدغه ډلو د کافرانو کې من الاحزاب اهل مکه و غیرهم چې هغه د مکی والدي یا د نور دي نو دی انکار کی دا بعض احکام د دې کتاب نه ته فرمایي پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره خبره ده بلنه ده چې زه مامور یم ما ته حکم کړی شوی دی چې زه عبادت کوم د یو الله او نه شریکوم سره دا غنه چاله خاص په طرف د الله رب العالمین باندې بلنه ورکوم او خاص په طرف دا باندې واپسی زما ده مآب یعنی مآبی اغلب زم وكذلك انزلناه او هم دقرن رانا ذکر دې موږ دا قران پاک حکما عربیه چې دا یو محکم کتاب دی حکما یعنی محکما دی باندې نسخ نه راځي هغه سابقه کتابونه خو بیا منسوخ شو او دا وتر ابد پوری او دا په عربی جبه باندې دی یعنی بلسان عربی او کچرته تابعداریو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خواهشات د دوی ولا ان اتبعت یعنی فرضا ورستو ده هغه نه چراغ لیتا تا هغه علم او وحی نشته له سره پاره د الله رب العالمین نه من ولی نسوق ناصر او مددگار ولا واق او نسوق بچکون کې د عذاب الهینا چې تا د نبی اخلاص کی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك نعوذ بالله بل اعتراض وکړه ودا د خدای نبی نه دی ښه ولی وی کده د خدای پیغمبر وی نو تاسو وګورئ دونه بلا ودونه کړی دي نو دې هټول اورس پدې کې مشغول دي دا مې ودونه دي او دا مې خزي دي او دا مې بچي دي او چې د خدای نبی نو هغه بس د خدای په مینه مستی هغه به داسې دونه نه کوي الله رب العالمین تاسو د جهان عالم تاریخ وګورئ څونه پیغمبران دنیا ته راغلي وو حضرت سلیمان علیه السلام او حضرت داوود علیه السلام چونکه هغه وخت کې سلمټ نو بعضو شریعتونو کې نو په سونو په تعداد کې داغي بیبیانې وي او وینځي وي نو که چې پیغمبر علیه السلام هو ودونه کړی دي نو دا خو قابل اعتراض خبره نه ده په دې باندې اعتراض مکوئ ولقد ارسلنا رسلا او خامخا په تحقیق سره را لېږلي موږ هغه رسولان وړاندې ستانه پیغمبر علیه السلام او ګرځولي موږ د هغې دپاره بیبیانو لره وذریة او اولاد لره د هغې بچي اولاد او نشته مناسب چې کوم دی د یو رسول دپاره نه دي صحیح د یو رسول او نبي دپاره چې هغه راتلو کې په یو معجزې سره الا باذن الله لیکن دا الله رب العالمین په حکم به موږ ته پیغمبر ځکه نه منو چې فلان کې معجزه غوښتلې وه او لا تر اوسه دې پیش کړې نه ده نو الله تعالی فرمایي دا د رسول ډیوټي نه ده دا خو د الله ډیوټي ده او د هغه خوښه ده
لكل اجل کتاب د هر یو نیټه د پاره یو وخت معلومه ده کتاب داغه د پاره یو وخت ده او داغه د پاره چې کوم نه یو لیکل دي چې په دې وخت باندې وکي يمحو الله ما يشاء ويثبت قرآنی الله رب العالمین هغه څو چې وګواړي الله رب العالمین هغه لرا یعنی من الاحکام لاول یو حکمي لکه یو وخت کې شراب حلال دي بیا الله تعالی محو کړل ښا جنن د شراب حلال ندي دام د الله اختیار دی ويثبت او ثابتي الله رب العالمین هغه چې وګواړي هغه لرا لکه د بیت الله طرف ته مخکول حکم ثابت کو چې دی خو مخ کوي حالانکه دا حکم مخ نه نو دا یو شی لري کول او یا را وصل دا اختیار دي دوی تقدیر دا د الله رب العالمین دی یا مثال په تور د چا روزي د چا رزق د چا مال د چا ډېرې چا زیاتې چا کمې چا کم نه سیوا کوي وعنده الكتاب او بنز الله رب العالمین باندې اصل د کتاب دی لوح محفوظ چې دا ټول تقدیرات الهیه باغی کې درج دي نو الكتاب خدا غ سره دی واما نرينك بعض الذين نعدهم او کتنی خامخا او خیوم نتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعض هغه عذابونه چې موږ وعده کوو د کافرانو سره بعض الذين نعدهم یعنی من العذاب او یا موږ وفات کو تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او استاد وفات نه پس به عذاب راولو نو مطلب دا چې دا اختیار زمونږ دی چې کله راولو دا اختیار ستا سره نه دی خو بار بار مطالبه تا نه کوي حالانکه ته د الله رسولي ته الہ او معبود نه فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب پس بتحقیق سره پتا باندې تبلیغ د احکام د شریعت ته او په موږ باندې حساب د دوی دی سزا او جزا نو اختیار دی اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها آیا نګوري دا کفار او دا مشرکین دی خبره ده دا مخالفین چې په تحقیق سره موږ راتلو دي اسمکه تا چې موږ کوم دا اسمکه دا اطراف دا غینا مسمانا دا یا خدا دا چې وخت په وخت فتوحات کیږي ګور مکه مکرمه ملاول دار الکفر بیا الله تعالی به د اسلام جنډه ودروله دومره عظیم ځای هغه د کفر نه دار اسلام جوړ شو دغه شان نور چې کوم وطنونه دي یو ځای شام عراق او چې کوم ځایونه هغه فتح شو بحرین نو د دینه پوهه شي کنه چې دا حق دین دی او فاتح دین دی نو لہذا دغه حق دین تاسو دغه اتباع وکړئ تاسو دینه د اسلام حقانیت معلوم کړئ او یا سن مفسرین حضرات داسي وایي چې آیا نه ګوري دا خلق دی خبره ده چې په تحقیق سره راتله کومګ دي اسمه کې دا ننقصها من اطرافها چې کومګ غیل رد اطراف دا غینا ابن عباس سی وایي بموت العلماء والصلحاء چې دا عالمان او دا صالحان مري وخت په وخت باندې ښه نو دې سره د ازمکه کمیږي ځکه موت العالم موت العالم دغه چې یو عالم وفات شي او داغه څوک جانشین پاتې نشي علمي وارث نو داغه علوم هغه ټول چې کوم نو داغه سره لاړ شي نو الله رب العالمین فرمایي تاسو دې خبرې دی وګورئ والله يحكم لا معقب لحكمه او الله رب العالمین چې دې هغه فیصله کوي او نشته څوک رسو کون کې د حکم د الله رب العالمین لپاره لا معقب ان لا مغیره چې څوک د الله د حکم رسو کی او بدلی کی دا څه نشي کوي او الله رب العالمین چې هغه ډیر جلد حساب کوون کې دي وقد مكر الذين من قبلهم او خامخا بتحقیق سره تدبیر کړو هغه خلق چولان دي دوی نو هغه سابقه امتونه یعنی علی انبیائهم دا تدبیرونه په خپل پیغمبرانو په خلاف باندې کړیو اوسې چلی وګو آیا د پیغمبرانو مشن هغه ناکام کو لا نو دوی هم دا موجوده مخالفین د رسول الله مبارک مشن لا شکست نشي ورکوي فلله المكر جميعا بس خاص الله رب العالمین لپاره د هغه تدبیرونه ټول دغه الله تعالی د هر څه خالق او مالک دی او عالم دی الله رب العالمین په هغه څه باندې چې کسب کوي هغه له هر یو انسان وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد معلومه به کافران خلق چې د چا د پاره د انجام د هغه کور د اخرت هغه د هغه ګټه د چا په لاس کې راځي پته وته ولګي ويقول الذين كفروا دا بیا شکایت دی وای دا کافران او دا مشرکین پیغمبر علیه السلام ته چې لست مرسلا نه ترالی گله شوی پیغمبر نعوذ بالله تاسو خبرې کوي خدای پاک نه مقرر کړي تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې کافی دی الله رب العالمین گواه پمن دما او پمن تاسو کې ومن عنده علم الكتاب او هر غسوک چې پنځ دا غ باندې علم د کتاب دی
چې کوم اهل کتاب دي باغی کی کوم حق پرس او دانایان خلق دي اغم بدی خبر باندې گواهان دي او الله په خود گواه دي چې رضا حق نبیما او مدعس خبر نه کوم صلی الله علیه وسلم